زمونږ یوازې د مقصد دا نه دی چې مونږ خلک په تکلیف کې واچو. زمونږ مقصد دا دی چې کم خلک د ښو خلکو په شکل کې هغه راځي رادننه کېږي سوات ته، او د سوات چې زمونږ کوم پرامن ماحول جوړ شوی دی، کوم سیولایزډ دغه دی نن سبا، او کوم ټورسټ راځي چې دې خلکو ته یو پرامن ماحول میلاو شي. نو دې سلسله کې زمونږ پبلک ته دا ریکویسټ دی چې هغه مونږ کله دې سره انټریکشن کوو یا دې سره مونږ خبرې کوو یا دې سره مونږ تپوس کوو، نو د دوی لږ شانته ټایم به ضایع کېږي. خو د هغې مقصد به دا نه وي چې مونږ خلک تنګولو دپاره ولاړ یي. هغې مقصد دا دی چې هغوی د کوم سوات ته راځي چې دوی د هغې ته هغه ماحول میلاو شي چې کوم هغوی د هغه دی نه په ذهن کې راغستی مقصد چې امن ورته میلاو شي، خوشحالي ورته میلاو شي، دوی خپل ځای ته د ټورسټ په شکل کې د میلمه په شکل کې خپل مقام ته لاړ شي، سیف جرني وکړي او بیا سیف چې دی نو واپس دي خپل وطن ته علاقې ته لاړ شي. دې سلسله کې که تاسو مونږ وګورو نو په ملاکنډ ډیویژن کې او بیا خاص کر په سوات کې بالخصوص اوور کراوډډ چې کوم زمونږ ټریفک دی چې هغه د NCP په شکل کې دي یا په نور کې، نو دې وجې نه لږ شانته کې زمونږ په CPs باندې لږ شانته کې خلکو ته هغه تکلیف به میلاویږي. خو زمونږ بیا هم کوشش دا دی چې مونږ دا د دې نه وځو چې هر ګاډی مونږ چیک کوو، هر کس چیک کوو، خو بیا هم کله کله داسې وشي چې مونږ هغه انفارمیشن په بنیاد باندې مونږ لږ شانته کې سکیورټي نقطه نظر سره کله کله مونږ سنیپ چیکینګ یا کله کله مونږ رینډملی چیکینګ لږ سخت کوو. نو هغې باندې مونږ پبلک ته دا میسج کمیونیکیټ کوو چې دا مقصد دا نه دی چې مونږ څوک تنګوو، خو دا مقصد هم دی چې کوم خلک هغه چې کوم خلک تر ورانکاري دي یا کوم خلک منشیاتو سره مخ دي، نو هغوی داسې کار کوي چې هغوی د هم دغسې روپ اختیاروي لکه چې یا ټورسټ دی یا چې یو ښه سړی دی یا مثال کې طور باندې د پریس په شکل کې ستاسو د پریس کارډ ورسره یا دا. نو دې سلسله کې لږ شانته کې دوی مونږ سره لږ شان تعاون ډېر کړي چې دا خلک چې دی نو هغه ستاسو د بدنامۍ یا د پریس په بدنامۍ ایون داسې هم کېدای شي مونږ ته د سرکاري ملازم په شکل کې راشي، هغه دوی د سرکاري ملازم ګویا سرکاري ملازم نه وي. په دې سلسله کې مونږ ټولو له په شریکه باندې د دې خلکو د حوصله شکنۍ دپاره اقدامات کول دي، او په هغه اقداماتو کې یو دام دی پبلک ته مونږ دا میسج ورکوو چې کوم ځای کې CPs راځي نو دا CPs د خلکو د سهولت دپاره دي، دا د مملکت د دغه دپاره دي او د دې خلکو د حوصله شکنۍ دپاره. نو زموږ پبلک ته دا میسج دی چې یاره مونږ سره دې سلسله کې ښه کوآپریشن وکړي. DSP صاحب دا راته هم وایي چې د علاقې د امنیت هم ټینګ ساتل دي. تېره ورځ د DPO په کلي کچېرۍ دوران چې دی په باري مقدار اسلحه ونیول شوه او په هغې کې ټول پولیس چې وو په یو مومنټ کې چې دی مصروفه وو، خو بیا هم هغه اسلحه چې دا وخت زموږ په سکرین یې دغه کم د ملک دشمن عناصر چې دي یا کم سمګلران دي دوی ته DSP څه هدایت ورکوي چې ستاسو د چیک پوسټونو دا وختي صورتحال څه دی او د دغه سمګلرانو لپاره جامع پلان تاسو سره ګرانه مونږ تاسو ته وي چې مونږ لږ شانته کې حکمت عملي په بدلو مونږ په انټیلیجنس بنیاد باندې کار کوو. د هغې نه به دا پیدا مونږ ته چې زمونږ به ټارګېټ شي هغه ډېر په اسانه مونږ ته په دغه بنیاد باندې رسېږي که یو ځل نیم دا سړی کامیاب شي راننوځي، خو نیکسټ ټایم زمونږ شکر دی هغه چې کوم کوارډینیشن دی یا کمیونیکیشن دی د خپلو یو ملګرو مثال کې طور پې بیرکوټ نه ووتو خو که مینګورې ته ان شو نو مونږ دا نه وایو چې یاره مونږ نه لاړو مینګوره کې به دی سیف شو، نه مونږ به دې نه هلته وایو چې یاره مونږ نه خو درغې په مینګوره کې لږ شانته کې نګراني پرې وساتئ. زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې په منشیاتو باندې زیرو ټالرنس پالیسي ده اوس، یعنی منشیات خرڅونکي یا منشیات راوړونکي دا زمونږ بیسک هدف دی او د افسرانو هدایت هم دا دي چې یاره کم کس دې روزګار سره تړلی دی د دې حوصله شکني وکوي، نه کې چې کم سکي. زمونږ فرسټ پریارټي اوس دا ده چې کم ځای نه دا راځي کم ځای ته ځي، یعنی کم ځای نه دی راچوتېږي او کم ځای ټارګېټ ته رسي، نو دې دواړو باندې زموږ ډېر نظري او انشاءالله تاسو وکړه هغه ورځ زموږ مټه کې چې دی نو مطلب دا ډېر کامیاب کاروایي شوې ده، ډېر منشیات سکیورټي شوې ده. نو همدغه رنګې زموږ د پبلک نه دا درخواست دی پبلک ته چې داسې خو هسې هم شرعي طور باندې چې دا د دې که موږ وګورو نو په شریعت کې هم د دې دغه نشته، نو چې په شریعت کې د دې د استعمال اجازت نشته، نو په شریعت کې د دې د کاروبار اجازت هم نشته. نو الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، اول خو موږ له پکار دا چې موږ خپله شرعي فریضه پوره کړو، دې شیزونو نه لاس وباسو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني سهیل باچا، خلیل باچا، ډاکټر مولا شال ده، تاسو ټولو ملګرو ډېره مننه چې تاسو موږ له په ټایم باندې راځئ او په ټایم باندې زموږ دا څومره کاروایانې چې دي په دې باندې تاسو زموږ د میډیا په ذریعه باندې زموږ حوصله افزایي کېږي او خلکو ته دا پته لګي چې دا پولیس څرنګه ډیوټي کوي او څنګه د دې کاروایانې دي. نو تاسو مخکې هم لیدلي تاسو دا پریس کانفرنس چې زموږ کړي دي چې په هغې کې موږ ډېرې ښې ښې کاروایانې کړي دي، اوس تاسو د مخکې نه دا کوم چې دا شراب برآمد شوي دي نو دا موږ ته انټیلیجنس انفارمیشن موږ ته چې دا بس په راځي او دا به د شپې راځي، نو دې کې به داسې په کپړې په تانونو کې به دا دغه چې دا شراب بند کړي، نو په هغې باندې زموږ چې کوم ټیم و نو هغې به کاروایي وکړه او سهار 6 بجې چې دا و نو دا موږ سره د مرجي مقابو کړو
او د دې نه چې کوم شراب هغه موږ برابر کړو چې تاسو مخې ته دي ملزم ګرفتار دی او د دې کیس رجسټر شوی دی او مزید تفتیش د دې روان دی نو ان شاء الله چې مګر خلکو ته دا میسج ورکوم چې دا چې کارونه چې دي دا کم کاروبار چې دا خلک کوي نو دوی د خپل کاروبار نه خلاص شي او زموږ حوصلې چې دي نو بلند دي ان شاء الله چې موږ به د دې نه ښې کاروایي مخکې کوو میاشت شوه دې میاشت کې دلته چې کوم موږ منشیات کړي دي هغې کې دې نه علاوه موږ دوه درې ځله د سی پي باندې اون کسان نیولي دي چې هغې د سوات ته دغه راوړه چرس راوړه دغه رنګې دلته یو کس دوه درې څلور چې کوم عادي منشیات پیروش دي هغه موږ ګرفتار کړي زموږ د اطلاع مطابق یو دوه درې کسان داسې دي چې هغه تښتېدلي دي دا علاقه یې پرېښې ده زموږ میسج دا دی چې کم خلک دا کار کول غواړي نو دې کار نه دې کلار شي بس زموږ فرسټ او لاست میسج دا دی چې دې کار کې څوک کړي دي نو هغه دې داسې کار وکړي چې د خپل کار پرېږدي او زما امید دی چې تقریبا چې کوم خلک تاسو ته معلوم دي هغې کې به داسې خبر نه کوو هغې هم داسې دې څیز نه لاس ایستلي دي او امید د ربه کومه چې دې خلکو ته به زموږ دا میسج چې دی دې باندې به دوی غور وکړي که دغسې نه وي نو بیا به دا کار چې کوم ورسره شوی دی پولیس چې دي نه د هغې فوکس زیات فوکس اوس په دې باندې دی او انشاءالله داسې نه ده ګنې چې په خوازاخیله دې ساري دي دغه کې فوکس دی بریکوټ کې خوازاخیله کې فوکس دی مټه کې فوکس دی منګوره کې فوکس دی زموږ ټول ملاکنډ ډیویژن کې زموږ د آر پي او صاحب خصوصي چې کوم احکامات دي باندې ډېر لوی فوکس دی او د هغې نتیجه دا ده چې دوی یوازې دا نه وایي چې موږ سوات ته راشو دا صاحب ځای دی دلته به نه هر ځای کې چې نو دې باندې ډېر لوی فوکس دی او تاسو به ووینئ تاسو ته به پته ولګي